یو ورځ مخکې تاسو ګورئ مولانا خانزیب الله تعالی دې ورته درجات بلند کی بهترین عالم زما په زندګۍ کې د پښتو په مسایلو د پښتنو په تاریخ چې څومره دا عالم واقف و د الله په ذات مې دې قسم وي دومره بل عالم ما زندګۍ کې نه دی لیدلی په غم دردېدلی دغه ډېر زموږ خو یادونه دي خو هغه تفصیلات نشته چې زه درته بیان کړم د په دې تیرو په دې څو ورځو کې دننه دی صرف په دغه خبره متحرک خلکو ته به وي د علاقې چې خلکو تاسو سره چې کوم وسایل دي په دې وسایل باندې د غیر نظر دی ګوره د دې وسایلو حفاظت وکړي په دغه بانه او په بل بانه تاسو وجني دا د شهادت ورسو کل عام د سی وشتو چې الامان والحفیظ الله پاک خو د قاتلین نشان عبرت وګرځي من جاړو اسرائیل ظلم کوي په غزه کې په پلان کې ځای کې دا اوس کم ظلم دی یو سړی امن داعی دی چې کوم ځای ته ځي لکه دا تبلیغان نه دي دا چې یو ځای ته ځي چې ورونو د اجتماع ده پلان کې تاریخ له ورځي आवाज لګي خانزیب مولوی صاحب یو جمعه ته خلکو ته وی چې خلکو د امن د پاره را پاسېږي څه د پاره منګ جنگ نه غواړو منګ جګړه نه غواړو منګ هیڅ نه غواړو صرف زندگی غواړو پر امن طریقې سره زندگی او څو میاشتې مخکې د یو کتاب لیکلو چې پاغي کې پښتونخوا په سیمه کې چې څومره وسایل او معدنیات دي هغه تفصیلی هغه جایزه غسته وا دغه کتاب د شهادت ذریعہ وګرځیدا چام چې وجلې په دې جرم وجلې چې داخله ته څنګه یې تا ته د اجازه چا درکړې ده چې په کوم شي زما نظر دی زما په محبوبه باندې تم نظر ساتي زما په لیلا باندې تم نظر ساتي پاغي شي خو زه فدایم ته د خلک څنګه پوهږي چې دلته دا شېشته نوم بنا اخلي غلې به پاتې کېږي غلې به تیرېږي را تیرېږي زما د لیلا سره ستا کار نشته هغه زما مینه ده وسایل معدنیات دا په د ضد قربانم هغه دغه د پاره د هر شي نه تیریږي تا ته چا اجازه درکړي چې دا خلک بیدارې دا قوم بیدارې خلکو کې شعور پیدا کړي ته په دې ځمکه باندې د ژوند حق نه لري الله اکبر کبیر دا هغه د جوع البقر بیماری ده چې د کومې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن 1400 کاله مخکې څور کړي و چې نشاندهی ور کړی و نو دا کوم خلک چې په دې مرض کې مبتلا دي دا د ولګي د وجه نه دي چې کنه دوی سره وسایل نشته د دو کچن چلیږي ډوډۍ پوره ده د بچو د پاره او نسلونو د پاره پوره ده خو هغه بیماری نه ختميږي بیماری دا ده چې اوسېږم په دې دنیا کې 100 کاله 50 شپېته اویا کاله او بندوبست ځاله د 500 کالو د پاره کومه تا بدقسمتي ده د امت الله پاک دې زمونږ اصلاح وکړي امين.